السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا. کتونکو دا مهال موجود یم د خپل علاقې په غره کې او ډېر مشهور ځای دی، خان بابا ورته وایي. دلته کې زمونږ ملګري یاران دوستان راغلي دي. زمونږ نه مخکې مونږ په چند لیټ شو، خو به هر حال دا ما سره څنګ کې ولاړ زما خوری دی او مونږ پسې را روان شوي یو، چکر ته روان یو. نو انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو د ځان سره خان بابا ته په چکر باندې بوځم په شپږ اته منټه کې. نو کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. شپږ اته منټه کې مونږ تاسو لا د خان بابا چکر درکو. نو زمونږ سره اوسئ. دا خوند، دا مزه او د دې ځای د لوکیشنې چې کومې دي نو دا ستاسو سره مونږ په خپله پاڼه باندې شریکه کوو. نو کوشش کوئ چې زمونږ سره اوسئ. راځئ څنګه چې تاسو ته مونږ ووایو چې روان یو خان بابا ته په چکر. نو بالکل یعنې مونږ نیمه لار کراس کړه او قابو رسېدو والا یو خپل ځای ته کمزګي ته چې روان یو. نو په دې موقع باندې زما موټر سایکل په هغه ځای کې ما ورته ویلې تقریبا 1 کیلومیټر لار ته مونږ پیاده وواله. زموږ په دې سایډ باندې چې کومه ونې تاسو ته ښکاري د هغه ونو لاندې او نور چې کوم دی دې ځای ته د سړک ډېر غټ پرابلم دی. که چېرې دې طرف ته د روډ بندوبست وشو نو انشاءالله چې دا علاقه به ډېره انتهایي او ډېره زر چې کوم دی مخکې شي، ځکه چې د دې ځای ډېر ښایسته لوکیشن دی، ډېره ښکلې ایریا ده. دا تېر چاپېره ګورئ د بره چې کوم تاسو ته دغه ښکاري وینئ په دې کیمره کې د کنډو. نو په دغې کنډو به خواوړو. نو زمونږ سره اوسئ انشاءالله چې د دې علاقې د خوند، د دې علاقې د رنګ، د دې علاقې د ښکلا دا به ستاسو سره موږ په دې پاڼه باندې شریکه کوو. زمونږ سره اوسئ. دوستانو خپل منزل ته راورسېدو د خیره سره. دا انډیوالان دي راغلي دي ناست دي. بالکل یعنی 1:30 بجه ده او دا خانو کې سټارټ دي او ملګري دي، دوستان دي. ساره ته بجې خانه په سار کې دی را باندې میانو وړه دا د کوم کار وکړو یار؟ یاره بس دا ماښام ماحول برابر وټول وخت مخکې ډېرې وي، بس دا کار نشي لپاره برابر کړو. د تره زویه میانو نه دې په سار کې څه خوند واخیستو که نه؟ یاره
دا یو نوی روایت و زما په زندګۍ کې لکه موږ په دې خاص ټایم کې را میین وخوړلو ته یقین وکړه لکه ډېر یو زبردسته مزه یې وکړې ملګرو سره د میانو خوړل خو پکې دومره ونه کړو خو دا ګیدرینګ چې کوم موږ کړی و دا ملګري دي زموږ سره کوم را کړو نو دې پکې ډېر شور وکړو او په هر حال زه وایم زه خپله خبره جاري ساتم زه وایم چې لکه دا موسم سره سره لکه یخ هم دی بل د دې ځای دا لوکیشن هم تاسو وګورئ ګرین دی اړخوا او په دې موسم کې او په دې ځای کې لکه دا میان چې کوم دی نو د دې ځان یو مزه ده خلک چې ځینې هوټلو ته ځي او مطلب دغه ځایونو ته ځي زه وایم چې یاره تاسو دا خپل پروګرام چې دی دا د خپل غر ته کوي نو د دې ځان یو مزه ده تاسو چې زه ستاسو سره راغلم عادي خان بابا ته او چکر مې در سره ولګو خو د دې نه مخکې چې کوم دی تاسو ډېرې پیرې راغلي یئ نو آیا لکه دا کم پروګرام چې نن وشو مونږ چې دا کم ټایم دلته تېر کړو څونه په خوند او مزه او ډېر سوری و دا په مخه داسې یا دا دغه شان دې نو نور څه وایي پرون موږ د شو چې کوم وختي راغلي پاکستاني ډېره مزه یې وکړه پرون ماسپښین راغلی او اوس سهار دی ډېر سوری و یاره هر بابا کې یخني هم ډېره ده یخني اوس وریځم ده او یو ګلا نشته په دې کمره کې ډېره مزه یې وکړه ښه دا دغه ګولا کمره ده کم تاسو به ویل چې داسې کمره ده او جومات دی او په هغې کې چې کوم دی ګولا پاتې کېږي دا هغه ځای دی دا بالکل حق دی بالکل کتونکو دا هغه ځای دی چې دې ځای کې ګولا ډېر کسان خو به پیژني خو ډېر به نه پیژني دا د باډوان سره تعلق لري یو داسې پیر ټایپ سره باسي را سره دی هغه پروګرام دی هغه پیج نه راغلو او نن ډېر موږ پروګرامونه ډېر راغلي دي داسې لکه خوندناک پروګرام دی لا نه دی راغلی او ډېر ښایسته پروګرام دی او دا جاري دی لا خو لا ختم شوی نه دی او شروع دی لا دا خو تقریبا پرون راغلي لا بېګا بېګا ته به خبره انشاءالله چې یا که کور ته لاړو که نه شپه هم وکړه او اندازه داسې ده چې ډېره ښایسته موسم دی دا سیندري چې ده په موږ لکه چکر خلک ډېر دا ځای په ما ډېر خلک ځکه چې دا سیندري دا دغه داسې دی چې دا په دلته زم په علاقه باندې چې دا یو ځای دی چې لکه په دې کې موږ ډېر په ګپ شپ باندې په ډېر په دغه باندې تېرو کتونکو دا په خان بابا کې هغه چینه ده چې ډېرې تړمې او خوندورې اوبې دي څومره کسان چې دې ته چکر لراشي نو په دې چینه باندې د هغو ډېر غټ کار برابر وي ځکه چې دلته کې اوبه لږې لرې دي کوم ځای کې چې خوړ دی نو هغه اوبه لږې لرې دي او دا چینه ده چې ډېرې ښایسته اوبه دي او په دې باندې چې کم دی د دې د خلکو کار روان دی بالکل یعنې د لار په غاړه ده دا لار ده او د دې په غاړه ده چینه ناس یو په خان بابا کې خوا کې را سره دی زما کشر خورې زه به ورته کشر ویم ځکه چې زما نه ډېر کشر دی نو هغه را سره هم راغلی دی په دې چکر باندې د هغه نه تپوس کوو چې یاره هغه د دې چکر نه څه خوند او مزه واخیسته که نه دا چکر خو لکه ماشاءالله ډېر سور وکړو او ټول ملګري چې بس دا داسې یو ورځ چې دا په لکه مونږ دا 9 کسانو چې لکه دا مونږ سره ډېره موده مخکې میلاو شوي وو اوس مطلب دا دغه په دغه چکر کې جوړه یو ځای شو لکه داسې اخترونه پکې راشي داسې ډېر دغه شي لکه مونږ یو بل نه یو نو زه به ورته راشم نور مخکې ملګرو خبرې کړي دي خو لکه ماشاءالله چکر ښه چسکه وکړه ماښام دی او مونږ چې کوم ګروپ دی کوم دوستان دي نو زمونږ بالکل روانګي شوه کور ته
نو واپس روان یو کور ته ځو. تاسو هم د ځان سره د چنلارې پورې بوځو. زمون سره اوسئ. Audio